بس دی د دې ځای نه بیګونه وړي پیسو نه ډک او بیا چې دی دوه بیګو کې خپل سامان یو بل ملګری ورته ولاړو او بس ووته. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو، نواز منګل یم او تاسو ګورئ اکثریت ډیجیټل. دا مهال موږ سره ډي اس پي انویسټیګیشن اختر صاحب موجود دی. اس اس پي انویسټیګیشن له اړخه یو خبري غونډه وشوه. دا د څه حوالې سره وه؟ دا ټول تفصیل راسره لږ شریک کړئ. دا داسې کار دی چې په 4 تاریخ باندې په ډینس کې صادق منی ایکسچینج نه یو غټ غلا وشو چې په کروڑونو روپو کې و 4 کروڑ څه د پاسه په دې کې ملکی او غیر ملکی مالیت روپې اپټې شوې. د پرچاو شو بیا موږ موقع ته لاړو چې موږ کته نه پکې تعلیم ته نه پکې بل داسې چې سی سی ټي وي مو کته یو کس راځي چې هغه سرچابیان می او هغه کوډونه هم دا ټول انلاک کوي. دغه ټوټل ملازمین پکې 12 او 3 تن الریډي وسته شوی یو څو هفته مخکې موږ په دې 1500 کسانو کار سٹارټ کو او د دې نور سلور شاخونو یو کس چې دی هغه پکې 400 کېو. دغه چې کله ټیکنیکل انویسټیګیشن شو په سی ډي ار باندې کار شو نو هغه پکې د موکو باندې شو او دغه وسره په پښتو کې چې ته مونږ د کې سر ډیر جوخ تړونو اراوسته شو. هغه نه تپوس پښتنه شو. تپوس پښتنه دوران کې چې دی نو هغه د سره تړلې ومنتل شو او دغه د کور نه بیا 3 کروڑه او 350 پورې روپې او یو بل دغه مرګري هغه اریسټ شو او دا برآمدګي وشو. پولیس د ملزمانو پورې څنګه ورسېدو او دا هم راته وایي چې دا ملزمان چې کم دي څومره وو او دا د دې نه مخکې د دې مجرمانه ریکارډ شته؟ د دې اوس تعداد چې دی نو دا 2 دی او د دې مخکې مجرمانه ریکارډ نشته. د کې دا یو سابقه ملازم او یو پکې د مرګرو دین علاوه د پیسې مختلف ځایونو کې ګرځولې دي نو هغه تفتیش لا جاری دي. او په دې ټکي کې سم مزاحمت شوی او تشدد وغیرہ شوی دا چې دی بالکل بغیر سم مزاحمت او تشدد او چټي شوی و. دا من ایکسچینج چې دا بندو دغه دا بندو او دغه بچابیانو باندې کولو شوی دی. سو کوم پکې په ټیم موجود چې دی کې لاست کوېشن کوم څه اعلی برآمد شوی دي کوم چې دی مطلب په د ډیټا کې کې استعمال دا څه سیزن نه استعمال کړي. بس دی د دې ځای نه بیګونه وړي پیسو نه ډک او بیا چې دی دوه بیګو کې خپل سامان یو بل مرګري وته ولاړو او بس وته. ګران عزتمندو، دا ډي اس پي انویسټیګیشن اختر صاحب کوم چې د دې خبري غونډې نه بعد ټول تفصیل تاسو سره شریک کو چې څنګه دي ملزمانو پورې ورسېدو او 4 کروڑونه اخوا ډکېټي شوی په دې کې دي 3 کروڑونه بره پیسې چې کوم دی هغه برآمد کیو کا.